ماشاءالله داسې مرګ دی الله هر چا له ورکي لکه څنګه چې دا حاجي صاحب دی او دل الله جل شانه مرګ ورکو. تاسو دا ویډیو اینې کنه یو خبره تکومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یبعث كل عبد على ما مات عليه. اے خلقو په کوم حالت کې چې دنیا نه لاړې اقا حالت کې ورا پاسې دا ډېر خوش قسمت انسان دی چې په سجده کې پروت دی او الله الله وی او په دې حالت کې ته روح لاړې. تاسو دا ویډیو اینې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کو د الله نه چې خدای خیر خاتمه ختم کړي. خدای په داسې ذکر لمر راول چې ستا په کور کې یو یا په حرم کې یو یا په مدینه منوره کې یو یا ستا په لار کې یو یا ستا په ذکر کې یو یا په هغه حالت کې چې تر ناراضي او مړ په سجده کې پروت او تا نه روح قبض کوي. الله 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 نظم دا خو ډېر عجیبه مرګ دی لکه څنګه چې د حاجي صاحب په دې جومات کې په سجده باندې پروت دی او په سجده کې دې روح لاړ شي. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ ډېر سخت خپو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام رااله د الله رسول وی ولي خپي اے جبريل زمانه پس په زما د امت سهالت په زما د امت. نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل راځه د الله رسول وی زو نبی اسلام بوته مقبره تا او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام يقوم باذن الله یو قبر ته وی د قبر نه یو کسره پاسید او درا پاسیدو سرا په خوشالۍ د الله جل شانه حمد او ثنا بیانول او ډیر تعریفونه د الله جل شانه بیانول. او نو جبريل اسلام تو فرمایل ځه بیا خپل ځای ته لاړ شه به یو بل قبر ته ورلې او قم باذن الله د الله په حکم باندې ودرېږه را پاسه. بیا چې جبريل السلام بل قبر لاړې او يقوم باذن الله ودرېږه نو دا غین یو کس را پاسېدو او پر پاسېدو سره په پریاد باندې شروع وکړه هاي شامت هاي بربادی هاي کم نصیبی ای ډیر پاجبان اندازې پریادونه کول. جبريل السلام ته فرمایي ځه خپل ځای ته لاړ شه. اے جبريل نبی اسلام ته فرمایي جبريل دا سدي دا سو اے د الله رسول وی په کم حالت کې چې دنیا نه انسان لاړ په اقا حالت کې ورا پاسي یعنی دا کم کس را پاسي دو او د الله حمد او ثنا بیانول او خوشاله د اخره خاتمه د دزن کدن د جسا وتل دا ډیر په خسته زیکیو او دا بل چې د اخره خاتمه ډیر خطرناک و. نو غرض می دا دی اے مسلمانانو داسې مرګونو ته پسخیږو داسې مرګونه ډېرو کمو خلکو ته راځي. اے مسلمانانو اوسنه چې په سود کې پراته یو مرګ راشي. اے مسلمانانو اوسنه چې په ډاکه کې پراته یو مرګ راشي. اوسنه چې پردې حقونو را باندې یو مرګ راشي. اسنه چې پردې ظلم او زیاتې را باندې پروت یو مرګ راشي. اسنه فاسق او فاجران یو مرګ راشي. د زنا ګناه را باندې پرتې د شراب را باندې پرتې د رشوت را باندې پرتې د چغل خورو را باندې پرتې او په دې حالت کې موږ له مرګ رااله الله اکبر کبیر. نو دا ډېر نقصان مرګ دی. نو دا چې مې ولیدو چې په جمعات کې دننه په سجده باندې پروت دی او په سجده کې پروت دی او روح ته لاړ الله دی په قیامت کې څنګه پاسي تاسو ته پته ده په دغه سجده باندې به پروتي او په دغه حالت کې به پاسي او سبحان ربي الاعلى بوي او په دغه حالت کې به پاسي الله اکبر کبیره. نو تاسو وایي دا خوش قسمت مرګ نه دی بس پدې د ایمان والے پدې سيزونو باندې پسخيږي. دانه چې دنیا په هرس باندې دانه چې بل بنگلې ساز کړي دانه چې بل گاډي واغستل او دانه چې بل پیسې سیوا شوي او دانه چې بل ډیر چوت شو نوکریانو نه پدې کې به هرس ماوتا نه کو هرس چې کو هغه به صرف د دین په کارونو کې کو. الله اکبر کبیره. دنیا بم ګټوخه خو په صحیح طریقه باندې دانه چې بس ځان نمار ساز کو خبره ختمه. نو بهر کې الله دې زموږ ټول اخر خاتمه په ایمان کیږي. الله دې داسې زینو کې موږ له مرګونه راوړي اكو نارینه دې کو زنانه دي چې په سجده کې پراته یو او بس ته الله امر راشي او دا خپل امر روح دا چوت کی او بس پریوزو. الله اکبر.